توكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين زمانتی قابل قدر واجب الاحترام مسلمانانو مونږ صبح یسو رزبات قربانی کو اور دا الله پاک حکم دی هر صاحب نصاب باندې قربانی واجب ده بیا دی قربانی ده پارا علماء و فقهاء س شرائط اور س احکامی بیان کړی دي نو انشاءاللہ کوشش پدا کو چې د مختصر وخت کې اغا احکام اغا شرائط کم زنور باندې قربانی کیږي کم باندې نه کیږي دا ټول انشاءاللہ بیان کړل شي ټول لړم به خبره ده چې قربانی په چا باندې واجب ده هغه د پر فقهاو 15 شرایط ذکر کړی دي پهلا شرط دا دی چې د قربانی په مسلمان باندې واجب ده کافر باندې قربانی نشته لہذا کم سړی اسلام راوړی دی هغه قربانی کی اور کچره کافر او کافر باندې قربانی نشته تر دې پورې چې کافر قربانی کې شریکول هم جایز نه دي مثلا سړی غوا خستی غوا غوي میخه خستی ده کاغی کې کافر ځان سره شریکونه بیا قربانی به نه کیږي دویم دا څه هغه عقل وی عاقل وی لہذا لیونی باندې قربانی نشته دی اگر چې هغه د کروڑونو مالک ولی نه وي نو قربانی به عاقل سړی کوي لیونی باندې مجنون باندې قربانی نشته دی دریم دا چې بالغ وي نابالغ باندې قربانی نشته دی اگر چې هغه د کروڑونو مالک وي او چې کم سړی بلوغ ته رسیدلی دی هغه کې د بلوغ علامات موجود دي هغه باندې قربانی واجب ده دریم دا چې هغه مقیم وي مسافر نه وي لہذا مسافر سړی باندې قربانی نشته مسافر څه ته وي چې هغه د 78 کیلومتر نه لري یو ځای ته تللی وي اور هلته هغه د 15 دن نه کم پتی کی دو اراده باندې لاړ نه دا مسافر دی د دوبۍ کې کم خلک دي دا مسافران نه دي دا کلونه الته تیر کړي دي مونږه دوبۍ ولا ته مسافران خو وایو خو شریعت اعتبار سره مسافران نه دي مسافر دی ته وي چې 15 ورځې نه کمې مودې ته 78 کیلومتر نه لري لاړ شي نه دا د مسافر په حکم کې دی هغه باندې قرباني نشته او کچره صاحب نصاب دی مالدار دی صاحب ثروت دی قرباني کی ناجایز خدا خو کچری مجبور او یا دا چې خپ پیسې ور سره شته خو مسافر دی قربانی نه کی نبی به قربانی نشته پنځم شرط دا دی چې دا غنی اور مالدار وي غریب باندې قربانی نشته اوس مالدار څه ته ویل کیږي مالدار هغه سړی ته ویل کیږي چې غسره او نیمه تولی یا د دینه زیاته سونا ور سره موجوده وي سرزار اور یا 52 تولی چاندی یا دینه زیاته چاندی ور سره موجوده وي نور سره هیڅ نه وي خو 52 تولی چاندی یا دینه زیات اور سره وي دا صاحب نصاب دی باندې به قربانی واجب ده اور یاد 52 تولی چاندی قیمت اور سره وي نه موجوده دور کې تقریبا دا 88000 یعنی 8000 روپے چا سره وي هغه باندې کارزان نه وي هغه باندې قربانی واجب ده اور کبیا مثال په تور باندې دې سره سامان تجارت کور کې پروت دی دکاندار دی نه هغه دکاندار کچری د دکان کې کم سامان پروت دی هغه د اتا زرونه زیاتو او د باندې قرضانو په دې باندې قرباني واجب ده یا کور کې سامان پروت دی خو غاز
ضروریات اصلیه او نه زیات دی. ضروریات اصلیه دې ته ویل کېږي چې هغه نه بغیر زندگی تیرول ګران وي. مثال په تور باندې خوراک سکاک دی، لباس دی، کور کې گاډی دی، موټر سایکل دی، هر څه چې دی. ها کور کې یو فریم لګېدلی دی د سرو زرو یا د سپینو زرو اور دغه قیمت 90,000 یا 88,000 دی، په دې سړي باندې قرباني شته. ولې هغه ضروریات اصلیهو کې دی نه. یا کور کې د سرو زرو سپینو زرو جام پروت دی، اگر چې استعمالي او سرو زرو لوښي کې اوبه څښل یا خوراک څښا کول د شرن ټیکه نه دي، حرام دي. یا لوښی دی سرو زرو سپینو زرو نه جوړ دی، الماری کې زیب و زینت د پاره پروت دی چې دا کمره ورسره خالېږي او هغې قیمت 90,000 نه زیات دی، نه په هغې باندې قرباني واجب ده. اوس یو سړی د هغه سره 90,000 روپۍ دي، په دې 90,000 روپو باندې کال نه دی تیر شوی، بیا به قرباني کوي. ولې زکات د پاره کال تیریدل شرط دي، خو قرباني د پاره کال تیریدل شرط نه دي. مثال په تور باندې سبا اختر دی، نن یو سړي ته میراث کې 90,000 روپۍ میلاو شي یا 88,000 روپۍ میلاو شي، نه دې باندې قرباني واجب ده. اوس کله وایي چې قرباني زه ځکه نه کوم دې باندې کال نه دی تیر، نه مونږ ورته دا وایو چې زکات د پاره کال تیریدل شرط دي، خو قرباني د پاره کال تیریدل شرط نه دي. دا شرایط فقهاو ذکر کړي دي چې دا 15 شرایط کم مسلمان کې وي په هغه باندې قرباني واجب ده. دویم په کمو کمو ځناورو باندې قرباني کیږي، د هغې عمرونه څه دي، شرایط ورته کم عمرونه مقرر کړي. اوښه یا اوښ که دا څوک ذبح کوي نه هغې دپاره کم از کم چې کم عمر دی هغه 15 کاله دی. که 15 کالو نه کم و په هغه باندې قرباني نه کیږي. اور یو اوښ یا اوښه کې 9 کسان زیات نه زیات شریکېدلی شي. که چېرې اتم کس پکې رالو نو د ټولو قرباني تباه و برباده ده. یو کسی ځان لاله شي، 2 لاله شي، 3 4 5 6 9 نه زیاتو اجازت نشته. اندغه رنګې غوا، غوی، میخه اور سانډا دیګ زیات نه زیات 9 کسان شریکېدلی شي، 9 نه زیات کسانو شریکېدل دی کې جایز نه دي. اور غوا غوی میخه د لپاره چې کم عمر ذکر شوی دی هغه 2 کاله، کم از کم 2 کاله، 2 کاله یا دینه زیات وي بیا قرباني جایز ده. اور که 2 کالو نه یو ورځ یو ګنټه هم کم وي قرباني پې نه کېږي. اور دې کې زیات نه زیات 9 کسان شریکېدلی شي. دلته په یو مسلې باندې ځان پوهېږي. زمونږ دا ملګري چې کله مثال 2 کسان په شریکه باندې غوا واخلي یا غوی واخلي یا میخه واخلي بیا پریشانه وي چې موږ د غوی سې پکار یو، موږ 2 کسان یو. نه دا صداګان د دې نه خبر نه چې د غوی سې کمی ذکر شوي دي، د دې مطلب دی چې ونه زیات نه دي پکار. زوري ده نه چې غټ سروي کې به ته خامخا غوی سې مقرره چې 2 کسان شریک دي، خو 2 سې شوې که نه ذبح کې نیمه د یو شو نیمه د بل شو، خبره ختمه ده. 3 کسان دي 3 ځای تقسیم کړي، 4 کسان دي 4 ځای تقسیم کړي، 15 کسان دي 15 ځای تقسیم کړي، 6 کسان دي 6 ځای تقسیم کړي، 9 کسان دي 9 ځای تقسیم کړي، خبره ختمه ده. دې نه ځان د کشمیر مسله جوړه کړي، بار بار ټلیفون کې چې موږ 2 کسان یو، وایي سې څنګه جوړې کوو؟ نو خو د بیخو نه بسه، خو 2 کسان یې خو 2 حصې کې که نه، وایي سې خو فرض نه دي که نه. او که دې وایي چې نه موږ خامخا حصې کوو، 3 حصې یو کې، 3 حصې بلکې 6 حصې کې که نه، و فرض خو نه دي که نه. په منځ نیم کې 3 حصې د یو شوي، 3 حصې د بل شوي، خبره ختمه ده. زما په دې خبره تاسو پوه شوئ؟ دا پوهول غواړي د خلک. یوه مسله به ورته 25 ځلې ذکر کوي، بیا په خبره نه پوهېږي. اوس 2 کسان دي هغې دا وایي چې نه مونږ خامخا دې کې 9 حصې برابرو، خرختیان دي نه سمیږي. نو بیا به دا کار وکړو چې یو ته به 4 حصې کړو، بل ته به 3 حصې کړو. اوس که چېرې دا غوی په 80,000 باندې خسي ده، نه 40,000 روپۍ به یو کې، 30,000 روپۍ به بل کې، سروی د خپله کې 9 حصو کې تقسیم کړي، یو ته به 4 حصې میلاو شي، بل ته به 3 حصې میلاو شي. زما په دې خبره باندې پوه شوئ؟ بیا پوه نه، بیا تاسو وکړه، خو ما طرف ته غلطه مسله منسوب نه کړي چې مفتي صاحب دا مسله داسې ویلي. دلته ناست یې صحیح به د اورېدلي نه یا به پوه شوی نه، غلطه مسله به بیانوي. بل د حصو تقسیم کې اندازه نه چلیږي. که اندازې سره مو تقسیم کې یو ته زیاته لاړه، بل ته کمه لاړه، نو سوچه سود ده، اختر ورځې سود کې مبتلا یې. هغې دپاره به باقاعده تله راوړئ
چې کم پیس تقسیمې یاره 15 کیلو ستا شوه 15 کیلو دی بل طرف ته کا یاره 10 کیلو متا ته درکړه 10 په دی بل ته ورکوم بالکل په تلې حساب به دا تقسیموي اما د خلک وایي چې موږ یو بل ته بخښنه کوو بل د سود کې په بینک کې ورته اجازه وکړو چې یو بل ته بخښنه کوي سود د کوي نه بخلو سره سود معاف کیږي چې څنګه بخلو سره سود نه معاف کیږي دغه رنګ د تقسیم کې د غوښه یو بل ته بخلو سره نه معاف کیږي بلکې برابر تقسیم وکړي زه په دې خبر مې تاسو پوهیږئ زه پښتو کې لګیم ښا که یو سړی غریب ډیر مهنت وکړي تله نشته څه وکړو نو بیا به داسې چلو کې چې کله سروی سبا کې سر خپې لرې سرمن دا به یو طرف ته کړي دا غوښې کې نه شمرلی کېږي چې اندازې سره د تقسیم کړه نو بیا به داسې چلو کې چې د سرمن حصه حصه به یو سره کېدی څه به بل سره څه به د سر حصه څه د خپو حصه دا به خپله کې تقسیم کې او دا به یو بل ته وایي چې کومه غوښه زیاتي درغلي هغه په بدل کې دا سرمن یا لرې یا د خپې او یا د سرمن درغله نو بیا به پکې گنجایش جوړ شي په دې خبره باندې پوه شوي خو چې څلور کسان وي هغې کې دا تقسیم آسان دی یو ته به سر ورکړي بل ته به خپې ورکړي بل ته به لرې ورکړي بل ته به سرمن ورکړي نه چې کومه زیاته غوښه یو بل ته تلي د هغه به د سرمنې او د خپو او د سر په بدل کې شي نو سود نه به بچ شي کنې نور د بیا د سود نه بچ کېدلو بل څه صورت نه جوړېږي زه په دې خبره باندې تاسو پوه شوئ البته زمونږ دلته پښتون سوسایټي ده جوائنٹ فیملی سسټم دی تر زوی ماما زوی کاکا زوی کاکا کاکا زوی ټول یو کور کې دي بس پرایمري سکول دی کالج دی یونیورسيټي دار کې سم مخلوق ورکی ملوي یو کور دی 250 کسان دی ورکی اور نغره یو دی بیا د تقسیم نه کی بس مغزي کې پخې ټول خپل کې یو نغری نه خوري خو کنه غری تقسیم بیا به تل راوړي بیا به تل باندې تقسیمه زه په دې خبره باندې تاسو پوه شئ نغره یو وی بیا د تقسیم ضرورت نشته یو نغری نه ټول خوري کاوبه پکې ډېرې وي ټول پکې لامبوي وي کلوان پکې ډېرو خوري دی به یو حساب دی خو کنه غریب بیلو بیا به تل راوړي بیا به تقسیم کوي پورا بیا ورکې کمې به شکیږي بیا یو کور دی یو خاندان د خپل کې رونی بیا سود کې مبتلا دي او سود سخته ګناه ده ښا مور سره زنا کول برابر ګناه ده دله د قرباني کړي خوشاله یو بل ته برکی ورکې او سود کې مبتلا دي زه به خبره تاسو پوه شئ او چې موږ د مشرانو دا مسله بین کوو چې د مخکې علماو نه بیانول تاسو نوې مسلې بیانوي نه زه ورته وایم چې ټیک کېدای شي یا غریب د دې ضرورت نه محسوس کړي یا غریب به خبر نه او یا مخکې کم ملایانو یو دوه کتابونه بیلو به غټ پټکې په سر کړي چې بس مولا یم ټیک ده کنه اوس د مدرسو کې لس کال اور باندې تیری چې د کتاب باندې سم پوي شي نو ټیک شو بیا کچره بیزا یا چیلی وی چیلی بیزا مونږ ورته څوک وځي څوک ورته پسوي مختلف الفاظ سره دې لپاره کم از کم یو کال شرط دی که یو کال نه عمر کم په دې قرباني نه کیږي اور دا د صرف یو کس طرف نه کیږي دا نشو کولای چې دوه کسان دي بس په شریک باندې یو چیلې زبا کو ټیکته نه یو کس طرف نه قرباني کیږي په یو چیلی کې یا چیلې کې یعنی بیزا یا پسو وغیرہ کې ګډ سو حکم دی ګډ د پاره یو کال شرط دی البته کچره د شپږو میاشتو ګډ یا ګډ وی خوغه چې کله رامې کې کنډک کې پرې دی دا کال ولا سره پته نه لګي به هغه باندې قرباني جایز ده چونکه ګډ اور ګډ کې نسبتاً د نورو سرو هغه کې دا گروث یعنی غټواله تیزی سره رزي زر غټيږي نبیا پکې قرباني جایز ده هغه د پاره شرط دادی چې هغه به د یو کس طرف نه قرباني وي دو کسانو طرف نه یو ګډ یا یو ګډ دا قرباني نه کیږي او کوي ګډ د یو قرباني نه کیږي غوخه بوخري خو قرباني ونه شو زه په دې خبره مې تاسو پوه شوي دا مدرته دویم قسم مسائل بیان کو دریم سرو کې څه قسمه عیوب دي چې غي وجنه قرباني نه کیږي یعنی کم زناور باندې قرباني جایز ده او کم باندې جایز نه ده کما خرابي او زناور کې موجوده وي په غي قرباني نه کیږي اور کما خرابي په کې موجوده وي قرباني کیږي هغه به درته بیان کوم پہلا نمبر باندې اخکر دي کچري د اخکر بیخ کې مات شوی وي اور د هغه زناور هغه مزغخ کاری یا د سر کم اډو کې د غاخ کاری نه دې صورت کې په هغه باندې قرباني بیا نه کیږي اور کچري اخکری مات وو خو بالکل بیخ کې نه دی مات هغه باندې قرباني کیږي یا ورنه مالک کټکړی دی بیا به قرباني کیږي یا اخر باندې خپل یو خول وی هغه کوي بدلیږي
کال 2 کالو بعد موږ ځناور نه ساتلی د مشرانو ته پته لګي نه که هغه کوری بدل شي هغه سره په قرباني باندې هیڅ اثر نه ورځيږي قرباني ټیک ده یا دا چې کرنٹ وجینا یا د کیمیکل وجینا بالکل اخکر روتلی نه وي بیا په قرباني جایز ده زما په خبره مې تاسو پوه شئ جی دویم غوږ مسله ده کچري غوږ بالکل بیخ کې کټو یو کټو یا دواړه کټو بیا په قرباني نه کیږي پیدایشي طور باندې دواړه غوږونه نه یا یو غوږ نه بیا په قرباني نه کیږي ښا اور یا غوږونه شته دي دواړه یا یو غوږ د درېمې حصے نه زیات کټ شوی دی مثال په تور باندې 3 انچه غوږ دی 3 انچه یو انچ برابر کا کټ وینو قرباني پی کیږي خو که یو انچ نه لږ ذره زیات کټو نه غبني به قرباني نه کیږي زما په خبره مې تاسو پوه شئ لہذا کا درېمې حصے نه کم یا درېمې حصے برابر یو غوږ یا دواړه کټ شوي وو نغه باندې قرباني کیږي خیر ده اور یا دا چې غوږی کټ شوی دی خو مکمل نه دی کټ شوی ما غرنګي سروي پورې ټچ دی او زوړن دی بیا به قرباني کیږي اور یا دا چې اوږدوالی کې کټ کړي دی مثال غوږی کانچې سره 2 حصے کړي دی هغه باندې قرباني کیږي یا دا چې غوږی ورته سروي کړي دی بیا به قرباني کیږي یا پیدایشي تور باندې وړ دی غوږونه بیا به قرباني کیږي بیا به څه مسله نشته دی درېمه مسله د پوز شو کچری د پوزه د درېمې حصے نه زیاته کټه ونه دی باندې قرباني نه کیږي اور کچری درېمې حصے برابر یا دینا کم کټ ونه بیا په قرباني کیږي یا دا چې پوزه کې ورته سروي کړي دی هغه کې نکیل چولې دی مونږ خلک ورته پیزوان وی کسوي پښتو کې مونږ له کمزوري او خبران اپوزه کې سروي ته چولې چې دې سره دا کنټرول وي پیزوان ورته غالبا وي نه هغه د پر سروي کړي وي هغه سره قرباني باندې اثر نه ورځي کی قرباني ټیک ده یا دي جناور زکام او ټوخلی ده بیا په قرباني کې څه مسله نشته دي غاخونه کچری پیدایشي تور باندې بالکل غاخونه نه بیا په قرباني نه کیږي یا اکثر غاخونه غورځیدلې دي اور هغه چې کم زناور دی غسری نه خوراک نه کوي نه په دې باندې قرباني نه کیږي اور کچری زناور دسو چې څو غاخونه غورځیدلې دي خو خوراک کول شي او خپل غیا خوري وخه خوري بوس خوري بیا په قرباني جایز ده جبې سو حکم دی کچری جبه د درېمې حصے نه زیات کټوا بیا په قرباني نه کیږي کچری درېمې حصے برابر یا غینا کم کټوا بیا په قرباني کیږي سترګو سو حکم دی کچری درېمې حصے نه زیات نظری کم وو په دې باندې قرباني نه کیږي یا ادواړې سترګې وړاندې وي بیا قرباني نه کیږي یا ایوا سترګې وړاندې وا ګل ور کې بیا قرباني نه کیږي اور کچری درېمې حصے نه کم نظر کم وو بیا په قرباني کیږي یا سترګې دی غسترګو کې کوګواله دی یو سترګې یو طرف ته غړي بل طرف ته غړي ا کوګوالی وجنه په سروي باندې اثر نه ورځيږي غي قرباني جایز ده اوس په نظر څنګه معلومه چې د سترګې نظر کم دی او کم نه دی هغه طریقه دا ده فقهاو لیکلي چې د یو سترګه ورته پټه کی او چې کومه جوړه سترګه ده د یو ورځې خوراک په سروي ته ورنه کې چې وږي شي بیا بلارې نه ورته واخه ونیسي نه دا به مزل شروع کی وږي دی نه چې کم ځای کې دادی واخه وګوري او مزل شروع کی نه هغه ځای کې به نخه ولګي هغه به دروي سو کې هغه ځای تقسیم کی بیا چې کوم سترګې وړاندې ده یا نظری کمزوري دی هغه ورته کولاو کې بیا ما هغه ځای نه واخه ورته نږدې کوا چې کم ځای کې دی نظر ولګي تا طرف ته روان شي ناغینه په اندازه ولګي چې آیا دا د هغه ځای درېمه حصہ جوړیږي که نه جوړیږي کچره درېمه حصہ یا کمه جوړی دا بیا قرباني جایز ده اور که درېمه حصے نه زیاتونه بیا په قرباني جایز نه ده په دې خبره باندې پوه شئ خپې څه مسله ده کچره خپې بالکل دسې وا چې بالکل کټ تا بیا څنګه قرباني نه کیږي
اور یا اخپا اور پرشته ده خو دومره معذوره دی چې هغه اخپا په د ځمکې باندې نشي لګولی په دروغ په مزل کوي بیا هم پې قرباني جایز نه ده اور یا دا چې د اخپا ځان پسې راکاږي اور مزل نشي کوي بیا هم پې قرباني نه کېږي اور که چېرې خپې کې زخم و خو د ځمکې باندې خپې لګولی بیا مزل کولو نو بیا پې قرباني جایز ده البته په دې خبره باندې ځان پوهېږي چې کله مې د سروې ذبح کولو اختر اوس باندې هغې وخت کې د خپې ماته شوره غورځېدو کې نو بیا خیر ده بیا قرباني باندې اساس سر نه غورځېږي بیا قرباني جایز ده خو چې هغې نه مخکې ټیک ټاک وي همدغه رنګې چې کوم غولنځي ده تیونې دي د هغې څه حکم دی بیزې کې اور ګډې کې کچری یو ته وچ و ورنه بالکل پی اور شودی نه روته اور یا کټ شوی و بیا پې قرباني نه کېږي اور اوښه کې میخې کې اور غوا کې کچری یو ته وچو یا کټ و پی ورنه نه روته هغې باندې خیر دی قرباني کېږي خو کچری دوا کټ و دوا وچو دونه پی نه روته نو بیا پې قرباني نه کېږي ولی گڑے کے اور بیزے کے دو تیون دی اور غوا کے اور میخے کے اور اوخے کے سلور دی نچغے کے دوا کار پری دی بس بیا قربانی پی نکی اور دے کے یو کار پری خودلو بیا پی قربانی نکی زو پا دی خبر میں تاسو پوئی گی جی لم سے حکم دے کچری لم درمی سے نہ زیاد کٹ وہ بیا پہ قربانی نہ کیږي یا پیدائشی نی لکیشتا اور نی لمشتا بیا پہ قربانی نہ کیږي اور کچری د زناور لکې د درمی سے نہ زیاته کټو بیا پہ قربانی نہ کیږي اور که درمی ایسا یا غینا کم کټو بیا پہ قربانی کیږي یا یو دسی بیزاده چې غی لم دی بیا پہ غی باندې قربانی کیږي اس خبره نه ده کچری آله تناسل کټ شي وي سمانا چې کم پس دی یا سانډا دی یا غوی دی هغه آله تناسل کټ شي وي هغه باندې قرباني کیږي هغه سره پیسې اثر قرباني باندې نه غورځيږي انده غرنګي کم زناور خسي کړي شي وي هغه باندې قرباني جایز ده ولی چې کم خسي زناوري دغه غوخه خولي وي د مشران په دې باندې پويږي البته په یو خبره باندې ځان پويږي علی تشیب تاسو دا وایي چې سترګې ړانده وي قرباني نه کیږي غوږی کټ وي قرباني نه کیږي اخکری بیخ کې مات وي قرباني نه کیږي ولې دا عیب دی او چې کله خسي شي بیا هغې به قرباني ستاسو کیږي دا عیب ولې نه دی په اعتراض باندې پوه شوي دا به د علی تشي تپوس کوي او دا اکثر اعتراض کوي زمونږ د بازار کې کم ملګري دي سنیان نه تپوس وکړي نه دا غریب خبر نه به بیا سر ګرئ نه تا چېرته عالم نه تپوس کړی دی د هغې جواب دا دی چې داسې زناور کې یو عیب پیدا کېدل چې هغې سره د هغې قیمت غورځېږي هغې وجې نه قرباني ناجایز کېږي خو که چېرې زناور کې یو داسې عیب پیدا کېږي چې هغې وجې نه هغې قیمت خېږي غوښې ښایسته کېږي هغې سره په سروي باندې سا سره نه غورځېږي د هغې قرباني جایز ده نه دی چې هغو د خسي زناور قرباني نه کوي خو مونږ چې کوم اهل سنت والجماعت یو مونږ په نسبت باندې د خسي زناور قرباني څه ده جایز ده بلکې چې کم زناور خسي وي د هغه غوښه ښکلې وي فقهان دا وایي چې خسي که چې غوښې پسته وي چې ښه غوښه وخوري زما په دې خبره باندې تاسو پوه شوئ نه دا عیب نه دی بلکې چې کم زناور خسي وي هغه غوښه ښکلې وي هغه ذبح کول پکار دي یو زناور دی هغه پمن دی خرښت دی ورباندې او داسې خرښت دی ورباندې چې به صرف هډوکي پاتې دي هډوکي وچ شوي دي په هغې باندې قرباني نه کېږي البته که داسې زناور دی خرش ورباندې شته دی خو دومره دی چې هډوکي کې هغه چې کم غوړوالی دی هغه شته دی اور خپل خوراک سکا کوي نو هغې باندې بیا قرباني جایز ده لیونی زناور باندې قربانی جایز نه ده اور کچره زناور ټیک ټاک ته غټ ته خو برابر دی هغې باندې قربانی جایز ده کچره زناور خېټه باندې او بچی وي مثال په طور باندې حملی وي دا ډېره غټه مسله ده دا چې کم دغه سوداګران دي ظالمان دیو داسې چل کوي چې کم زناور حامل وي په خېټه باندې بچی وي هغه درته وښي چې دا غټ دی اچھا ډاکټر ته خېږي چې نه دا څلورو میاشتو یا شپږو میاشتو په خېټې باندې بچی دی
نه دا خبره یاد ساته که چېرې ځناور مثال په خېټې باندې بچی و نو هغې باندې قرباني کېږي قرباني باندې هېڅ اثر نه غورځېږي البته فقهاو زیات نه زیات کراهت لیکلی دی چې داسې ځناور ذبح کول ځکه نه دي پکار چې دې سره د نسل ختمېدو خطره ده خو که بیا چا واخیستلو قرباني ورباندې وکړه نو قرباني کېږي قرباني ټیک ده خو کوشش ته دې خبرې کوي چې چېرته بلار ځناور وانخلي هغې نه ځان ساتل پکار دي اور که چېرې داسې ځناور و چې هغه سره بچي نه پیدا کېدو موږ ورته شانډ وایو نه هغې باندې قرباني جایز ده قرباني باندې هېڅ اثر نه غورځېږي چې کم نرخځی ځناور وي دا پته نه لګي چې دا نر دی او که ښځه ده نه هغې حکم دی چې هغې باندې قرباني نه کېږي او فقهاو وجه دا لیکلي چې کم خونسه ځناور وي نرخځی وي دغه غوښه ډېره کلکه وي هغه به اختر ورځې غونډه ورځ ستا اور باندې کېدولې وي انشاءالله چې مسوتن بي نه خوري نه داسې غوښه ولې پخوې چې هغه بیا ته نشي خوړی بچي دې نشي خوړی غونډه ورځ په پخلي باندې تېری نه لحاظه چې کم ځناور خونسه وي نرخځی وي هغه باندې قرباني کول جایز نه دي د ذبح مسنون طریقه څه ده بهتر دغه ده چې کم سړی قرباني کوي دغه ځناور د یو څو ورځې مخکې واخلي ښه پرورشي وکړي ښه خوراک څښاک ورباندې وکړي ښي ځان سره عادت کړي هغه د بعد یې ذبح کړي اور علماو لیکلي چې کم سړی قرباني کوي چې څومره د دې زړه ته دوک ورسېږي دومره ورته زیات اجر میلوي هلته ابراهیم علیه السلام خپل زوی ذبح کوي او ته خپل یو ځناور نشي ذبح کولی دیو جنه شیخ الهند رحمت الله علیه به داسې کار کولو چې کم ځناور یې واخیستلی هغې به ځان سره داسې عادت کړی و چې کله مدرسې ته به رالو نو سروی به ورته بار دروازې کې ولاړو او چې کله چوټي شو بیا به ورسره کور ته لاړو او چې کله اختر ورځې ذبح کولې سترګو نه به اوښکې روانې وي وایي ما تا باندې زړه نه کېږي چې زه ستا ذبح کړم خو الله حکم دی ځکه د ذبح کوم سترګو نه به اوښکې روانې وي سروی به ذبح کوم او مونږ څنګه چل کو چې نن اختر یې سار هغه اختر مونږ د مخکې راولو نه ځناور مونږ پېژني نه مونږ یې پېژنو هغه مونږ نه منډې وي مونږ نه منډې وي نه ځان سره لږ وساتئ چې هغې تا سره مینه پیدا شي ته وپېژني بیا چې ذبح کوي نه دې باندې ثواب ډېر دی اور علماو لیکلي چې مصاب دا دی چې غاړې کې ورته هار واچوي نکریز یې ورباندې ولګه ښکلی یې که صحیح ده که نه قرباني کول دي اور افضل دا دی چې دا قرباني په خپل لاس باندې وکړي که بیا خپله نشي کوي چې څوک یې ذبح کوي هغې سره خوا کې ودرېږه دې کې یو بله مسله جوړه شوه چې دا کم دوبۍ والا خلک دي هغه غریبان پریشانوي هغوی چې موږ هلته قرباني نه شو کولی مثال د چا زوی هلته دی چا تره به هلته دی چا ماما چا والد صاحب بار دی هغې طریقه دا ده چې هغه به تا ته وایي چې ما په ساري قرباني ته پاکستان کې وکړه جایز ده خو بهرحال افضل دا دی چې هغه په خپله باندې وي نه دې کې ثواب ډېر دی او که خپله باندې نشته مجبوري ده بچي دغه په ساري قرباني وکړه یا تره وکړه یا ماما وکړه نو قرباني جایز ده په دې خبره باندې پوه شي پریشانه کېږي منه هېڅ خبره نه ده اور کچری کساب د لاسې ته ذبح کوي نو بیا پکار دا دی چې چاړې باندې ته لاس کېدی هغه چې کله بسم الله الله اکبر وایي نه ته ورباندې لاس کېدوه خو بیا ضروري دا چې کساب به وایي چې بسم الله الله اکبر ته به وایي چې بسم الله الله اکبر که کساب بسم الله الله اکبر ووینلو قرباني مرداره شوه او که تا ووینله بیا قرباني مرداره شوه نه صرف به لاس کېدی اول ځل چې هغه د اوله چاړه تېره کړي بس بیا خیر د هېڅ خبره نه ده هغه د به د هغه ذبح کړي ذبح په وخت کې به دا خیال کوي چې کم ځناور دی د هغې مخ قبلې طرف ته وي لکه اوس تاسو دا دې طرف ته قبله ده نه چې سروی سملی د خپې بې دې طرف ته وي د هغې سر به دې طرف ته وي لہذا زه چې سروی ذبح کوم نو دې طرف ته داسې بې ذبح کوم که داسې مه ذبح کړو نو دا کراهت دی دا د سنت خلاف دی په دې خبره باندې پوه شوي جي دې خبرې هم خیال ساتئ او چاړه به ښه تیزه کړي چې هغې سره تکلیف نه وي دې وجې نه پڅې چاړې سره کمزوري چاړې سره سروی ذبح کول دا مکروه دي هغې د تکلیف رسول دي بل د عوام کې دا مشهوره ده چې یاره دا هینډل د پلسټک وي دې سره قرباني نه کېږي پته نشته د عوام د مسلې کم ځای نه روباسي څه قسمه چاړه وي دغه چې کومه دسته د هینډل دی که هغه د وسپنې وي بیا ټیک ته که د سلورو وي بیا ټیک ته که د چاندي وي بیا ټیک ته که د لرګي وي بیا ټیک ته که د پلسټک وي بیا ټیک ته خو چاړه تیزه پکار ده چې بالکل پهله ټک سره د هغې ټول رګونه کټ کړي په دې خبره باندې پوه شوي نه د عوام کې چې کومه غلطه مسله چړېږي چې پلسټک والا وي بیا قرباني نه کېږي داسې ګپ دی ښه پته نشته چې چا خېټې نه دا مسله جوړه کړې ده والله عالم او بل دا چې د ځناور په مخ کې به چاړه نه تېروي دا مکروه دي ولې هغې ته دومره الله پاک دا شعور ورکړی دی چې دا چاړه تېري نه څه مطلب یې دی کېدای شي چې ما ذبح کړي هغې ته تکلیف دی هغې ته به تکلیف نه رسوي همدغه رنګې یو ځناور په مخ کې به بل ځناور نه ذبح کوي یو به بل نه پټ ذبح کوي ولې هغې کې دومره شعور شته دی چې ما سره د کم سروی و دی ذبح کړو هغې ته به تکلیف نه ورکوي او چې کله ذبح کوي هغه وخت کې به کمې دعاګانې
روایتو کې راغلی دي دا دعا به انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اور بیا بوئے لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین بیا بغنه پسوي اللهم منك ولك بسم الله الله اکبر به سبق او کدا ټول نشي ویلې بسم الله الله اکبر دا بخامه خوای دینه بغیر د قرباني وک بیا مردار ده قرباني نه کیږي او چې کله ځناور سبا کې هغه د بعد بدا دعا وې اللهم تقبل مني كما تقبلت من حبيبك محمد وخليلك ابراهيم عليهم الصلاه والسلام کدا عربي دعا در تنیز د پښتو کې بوې یا الله دا قرباني مانه د سې قبول کې لکه څنګه د خپل حبيب محمد صلی الله علیه وسلم نه قبول کړي وا او خپل خلیل ابراهيم علیه الصلاه والسلام نه قبول کړي وا بیا بدا دعا وې او چې کله زناور سبا کې هغه ته بلګ انتظار وکي چې هغه نه پورا روح اوزي غا یخشي زمونږ د کم کسبان ملګری د ډیر ظلم کوي چې سروي سبا کې ډایرکټ د چاړه ورته سره کې دن کې غنه یا روح نه وتله چورته دا ولې ګیره زر زر ونه ساوزي زبیا بل سروي سبا کوم پیسو د پر د خوې بنده دلته 2000 روپے خلیالته 2000 روپے خوري 2000 روپے د پر خپل اخرت بربادای نو چې سوره پوری زناور مکمل یخښوي نوي غنه سرمنو وصل یا غي د تکلیف ورکول دا جایز نه دي دین ځان ساتل پکار دي اخیری مسائل د غوخي او د سرمنې په باره کې چې کله قرباني وکي دغه غوخه خپل باندې خوړې شي په خپل اولاد باندې ملګرو باندې رشتہ دارانو باندې ټولو ته ورکول شي مستحب دا دی چې غوخه دروي سو کې تقسیم کا مثال په تور میں تاسو کم زنور سبا کو 18 کیجی دی 18 کیلوګرام دی شپږ کیلو ځان ته ایثار کا شپږ کیلو خپل رشتہ دارانو کې تقسیم کا شپږ کیلو غریبانو کې تقسیم کا دا مستحب طریقہ ده اور قربانی چې کومه غوخه ده دا فقیر ته ورکول شي مالدار ته ورکول شي مسلمان ته ورکول شي تر دې پورې چې کافر ته ورکول شي دغه د اختیار دی اور د قربانی کومه غوخه ده دغه د خلکو ځان نه مشوره کړی ده چې فریزر کې خودل جایز نه دی او دا دی مالداري سړی ته پکار دی چې فریج کې دی نه کې دی تقسیم دیږي خو در توزر کړی د اختیار بعد بل سروي سبقه خو چې کم سړی غریب وي هغه د پر فقهاو دالی کلی دي چې د خپل سروي د فریزر کې محفوظ کی او د خپل خزو بچو باندې د غوخه اوخري دا ډیر افضل دی په نسبت ته دی باندې چې بیا غوخه تقسیم کې ورسته خلکو نه به خیرتونه غواړي چې ماته غوخه لګا راکی زما به خبره مې پوښي غریب سړی د پر غوخه فریزر کې خودل او په خپل خزو بچو باندې غون کال خورل دا جایز دی بلکې افضل دی چې بل چا د پر سوال نه کی البته مالدار سړی دی تقسیمی فریزر او فریجونه فریزر دی ورننه ډکې قربانی کما سرمنده غا په خپل باندې استعمالوي شي جنماز ونه جوړوي شي کارپټ ونه جوړوي شي قالین ونه جوړوي شي سو ونه جوړي دا جایز دی د قربانی کما سرمنده مالداری ته غریب ته فقیر ته ټولو ته ورکول شي د قربانی کما سرمنده کدا د چری خرڅه کا اور دی په بدل کې د دې شی واخصلو چې غا استعمال سره ختميږي نه مثال کپڑا دا الکترونیک لایټ بلب بجلی پانکا دا شیزونه د ور سره واخصلو کپڑے د ور سره واخصلې سپلې د واخصلې یا فرنیچر میز کرسی وغیرہ د واخصله دا جایز دي خو کچری سرمنی په بدل کې د دې شی واخصلو چې غا استعمال سره ختميږي یې پیسې لگا یا مثال په تور باندې خوراک کا چیز د واخصلو دا ناجایز دي دا واجب التصدق دی غریبانو کې به تقسیمه زما به خبره باندې پوه شوي خو هغه موجود علماء د لیکلي دي چې د قربانی کما سرمنده د مدارسو کې ورکول پکار دي الته دا په پیسې په تعلیم باندې تعلم باندې لګي دغه صد کې جاریه ده ثواب در ډیر وخت پورې میلويږي د قربانی کما سرمنده دا کسب ته په بدل کې ورکول ناجایز دي قربانی د خراب شو یا کسب ته د وای چې ماته د زرنور ټوکړي کا ټوکی سره اور زبته د 2-3 کیلو وخت در کم بدل کې پیسې نشم در کوله قربانی د لاړه غر کا شو هغه د پیسې ورکوا ما سرمن ورکوا ما غوخه ورکوا ورته دا پیسې وخله دا ستا مزدوری ده البته صدقې په نیت باندې کا سرمن ورکې پیسې ورکا 2000 روپے بیا سرمن ورکا 2000 روپے مزدوری ورکا بیا ورته لغون د کیلو 2 کیلو غوخه ورکا دا جایز دي خو کا کسب سره د ایوس په بدل کې د سرمن یا د غوخه فیصله وکا قربانی د لاړه غر کا شو قربانی د تباہ او برباد شو دا یو څه مسائل مختصر د تمارس کو بیا هم کتا سونه پوي شوی معنا تاسو کې قاری سم نه تاسو کې دا اشتهار مونږه چاپ کړی دی چې ټول مسائل ما بیان کړی دي دا به قاری سم ته حواله کا مسجد کې به درته ولګي خپل مطالعه کې ک بیان وي پوي بیا خیر دی مونږ نه تاسو کې مونږ د تاسو خادمانو د مسلې به درته خيوم ان شاء الله ټیک شو کنه سبحان الله وبحمدی سبحان الله العظیم